حکومت ته ډیره غټه مسله جوړه شوې ده عمران خان سره د دوکه کولو په وجه باندې. عمران خان د الشفا انټرنیشنل هسپتال په ځای پیمز له بوتلو په وجه حکومت ته غټه مسله جوړه ده. حکومت له هم شي په دې هم ډیټیل سره خبره کوو چې بل پی ټی آی وکیلانو چې کوم دی باقاعده توهین عدالت کیس پس کسانو باندې درج کو کم کسان پر توهین عدالت کیس کې انوالو دي په هغې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. بل سهیل افریدي په هنګو کې یو جلسه کړې ده چې کې سهیل افریدي ډېرې سپینې او قراره خبرې کړې دي چې هغه هم در سره په دې ویډیو کې شریکې کوم. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شئ. ټول نه پیل حکومت ته دا غټه مسله جوړه ده چې حکومت عمران خان سره دوکه وکړو. دې حوالې سره صحافي حامد میر چې کوم دی هغه ویلي چې ما ډېرو خلکو سره رابطې وکړې او مختلف سورسز نه هر سورس ماله همدا خبره کوي چې حکومت ځان له خپله مسله پیدا کړه. حکومت ځان له خپله په خپلو خپو باندې تبر ووهلو. حکومت چې د تلو کم چانس و نور هم سیوا شو او دا غلطي چې کوم حکومت وکړه نو دا به د حکومت د پر ډېره ګرانه پروزي. بل پی ټی آی په عدالت کې توهین عدالت کیس جمع کړو، توهین عدالت درخواست دایر کو په شهباز شریف باندې لکه عمران خان دی پیمز هسپتال ته منتقل کو، شفا انټرنیشنل هاسپټل ته منتقل نه کو. دریو ججانو آرډر کړو چې دی به شفا انټرنیشنل هسپتال کې دی علاج کیږي او دی به 16 ستمبر پورې په شفا انټرنیشنل هسپتال کې وي. نو هغه رنګونه شو شفا په دی پیمز لا بوتلو 2-3 غنټې په هسپتال کې تیر کې واپس اډیاله جیل لا بوتلو. نو پی ټی آی وکیلانو چې کوم دی په شهباز شریف باندې توهین عدالت کیس جوړ کو. وزیر قانون چې کوم دی اعظم نذیر تارړ په هغه باندې، وزیر اطلاعات عطا تارړ باندې او جیلخانه جات وزیر چې کوم دی په هغه باندې، د اسلام آباد په ډي سی باندې او د جیل په سپرډنټ باندې. دا تقریبا 6 کسان چې کوم دی په دای باندې د پی ټی آی د طرف نه توهین عدالت کیس چې کوم دی توهین عدالت درخواست دایر شو. جی په دې لسټ کې کله چې تاسو وایئ چې محسن نقوي پکې ولې نشته، نو محسن نقوي په دې وجه په دې لسټ کې نشته چې یو خو د محسن نقوي څه بیان نه دی راغلی دې حوالې سره چې موږ نه بوزو، یعنی کړی پې هم نه خو په خوله باندې د هغه بیان نه دی راغلی چې موږ عمران خان هسپتال ته نه بوزو. جی بل سهیل افریدي هم ګرم اعلانات کړي دي، ګرمې خبرې کړي دي. سهیل افریدي ویلي دي چې حکومت د 3 ججز فیصله چې کوم دی د ردی کې ټوکري میں ډال دیا. لکه حکومت یادوي چې د 3 ججز فیصله چې کوم دا ډسبین له وغورځوله. حکومت خو یو طرف ته دا خبره هم کوي چې موږ د سکیورټي ایشو و د سکیورټي ایشو په وجه باندې موږ عمران خان الشفا انټرنیشنل هاسپټل ته منتقل نه کو. خانو سهیل افریدي هنګو کې جلسه کړې ده. هنګو کې سهیل افریدي ویلي دي چې موجوده جعلي حکومت او انتظامیه د 3 ججز بېتوګیري کړې ده. 3 وړه ججز په مخ یې سپېړه وهلې ده، بلکې د پوره عدلیې ته په مخ سپېړه ورکړې ده. یو ځل بیا د دې ملک انټیجبل خلکو د هغې لاډ لو دا ثابته کړه چې موږ آئینی او قانوني ټولو نه بالاتر یو، نه ادارې موږ ته څه ویلی شي نه عدلیه. سهیل افریدي دا هم وی چې کله زموږ خلاف څه فیصله راشي که نه د پی ټی آی خلاف نو په هغې باندې دی په ګنټو کې دننه عمل کوي، په ګنټه کې دننه په هغې باندې عمل کېږي. وایي د عمران خان چې کله د ګرفتارۍ حکم په اسلام آباد کې جاري شو نو هغه وخت عمران خان په لاهور کې و. دلته حکم جاری شو 15 منټ پس اسلام آباد پولیس د لاهور پولیس چې کوم دی د عمران خان ګرفتارۍ ته بیا رسېدلي په اسلام آباد کې حکم وشو او هغه ټایم کې عمران خان لاهور کې و. اسلام آباد کې حکم وشو او لاهور کې 15 منټو کې دننه د عمران خان ګرفتاری بیا شوی و. لکه دی دومره زر زموږ خلاف ایکشن اخلي. جي خبله نن وایي عدالتي چې کوم 2 ورځې وخت ورکړی و دی ته، لکه زموږ په خلاف دی چې فیصله وشي په ګنټه کې دننه منل کېږي او دې بدبختو له وایي عدالت 2 ورځې وخت ورکړی او د هغې باوجود هم دې ظالم او جابر حکومت د عدالت حکم ډسبین لا وغورځولو. دا اوس د عدالتونو امتحان دی او قسم له سهیل افریدي وایي چې دا اوس د عدالتونو امتحان دی چې تاسو دی ته د قانون کټهرۍ ته دا خلک راولئ چې دا چا ستاسو توهین کړی دی او که نه دی تاسو پرېږدئ. که چېرې دی تاسو پرېږدئ او دی خلاف تاسو فیصله نه شئ کولی نو بیا د غریب عوام خلاف هم تاسو فیصله مه کوئ، بیا تاسو عدالتونو ته تالی ووښئ. دا څوک وایي دا سهیل افریدي وایي. جي نو دا واقعي چې اوس د پاکستان چې کوم ججز دي هغوی دپاره یو غټ امتحان دی. جي